نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله رب العزت ډیر زیاته مهرباني ده چې د بختور وخت کې مازیګر نواله تر ماښام پورې دا وخت زمونږ استاد سنا ډیر یا په چکرو کې او یا د دنیا په مهنت کې لګي عموماً او الله نن په موږ باندې احسان وکړو چې الله رب العزت موږ د خپل کتاب په نسبت باندې د قران مجید د وجنه په دې خپل کور کې کېنولو زمونږ محترم رور مولانا نیاز محمد سے ډیر په مهنت باندې په خوارای باندې منګه د نبی علیہ السلام نا تقریبا یو نیم زر کال رستو یو چې منګه الله رب العزت د خپل کتاب خوا کې وساتي او الله رب العزت زمونږه د خلینا د الله د خپل کتاب خلقو ته بیان کی او مونږه جزان فقیران دا کتاب وورو نو دا ډیره د خوشاله خبره ده ډیره زیاته د بختورتیا خبره ده په دې جمعات کې د ډیر مهنت سره خوارای سره ماشومان سره د الله د کتاب خواریم کوي او ما سوتن د الله د کتاب درسوم کوي آغا ډیر په مهنت سر ته رسیدل دي چې چا سر ته رسول دی هغه خو به خود خوشاله وي او مونږ او تاسو ور سره هم خوشاله یو
چې چاوی او اورېده هغه خو خود خوشاله دي چې هغه وای شکر دې نن زمونږه ترجمه سر ته ورسېدله همونږ او تاسو هم خوشاله یو چې زمونږ رونو مهنتو کو خواري وکړه نبی علیہ السلام حدیث مبارک ته د آدم علیہ السلام د پیدایش نه تقریبا 2000 کاله مخکې الله رب العزت د قران سے حصہ سورہ طه او یاسین فرشتو ته تلاوت کو د خپل شان مطابق فرشتو واورید هغه وخت مبارکه ورکړي وي او ویلیو چې هغه جبل مبارکی ده چې په دې قران بخوځي او هغه سینو له مبارکی ده چې پاغي کې ودا قرآنی او هغه امت له مبارکی ده چې هغه وددي سي مواري اوچتای دادا سي کتاب دی هغه وخت فرشتو د مبارکی ویلې و الله دې کی چې هغه مبارکه والا کی مونږ یو دا ډیره د خوشاله خبره ده الله دې زمونږ په ژوند کې بار بار په مونږ باندې دار راولي دې کتاب نه ماړخ نشتا او تاسو به وینئ او وینئ ډیره چې قران مجید سر تورسی نو خلک ډایرک بیا سکی شروع کی پدې کې د دې خبره طرف ته یاد دهانی نه چې ګوردا داسې کتاب نه چې ختم شونو کې دا داستا ای وی سی ډی نه دی او یا د اردو او د فزکس کتاب نه دی چې بعد دویم او د دریم کتاب او سر تاسو شو ورسېدو بیا به نه رالو نه دا د عمر سره سم خبره وعبد ربک حتی یاتیک الیقین تر مرګ پورې قران کریم ویلی هر ورځ هر سیکنډ هر منټ کې مونږ او تاسو دې ته محتاج یو چې دې ته محتاج یو نو دې پرې خودل نه دي قران کریم کې سورۃ الاعراف کې الله رب العزت فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا سورۃ الانفال کی وی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ سورۃ فرقان کی وی وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا مطلب د دې آیاتونو دا دی چې کلم د الله دا کتاب بیانېږي نو ته به ورته غوږ دی او چې کلم دا بیانېږي نو دی به په مسلمان کې اثر کوي که یو آیات د ورځې زر ځله وویلی شي نو په موږ کې زر ځله اثر کوي دی په موږ کې اثر کوي وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ کلم چې بیانېږي نو زادتهم ایمانا او د مسلمان شاندار چې د قرآن نه مړیږي نه مولانا رومي او ځای کې ذکر کوي نیست وظیفه زرغبن وظیفه ماهیان نیست زرغبن وظیفه عاشقان وی دا کله کلام ملاویدل دا د مایانو صفت نه نه او دا د عاشقانو صفت نه نه اګ خلک کوئی و یرا کله کله ملاویږي نو اذا کله کله ملاویدل دا د میانو صفت نه نه مې د وبونه برکتو وخت پتیر کی دی به همیشه پس کی پوبو کی وای کله د وبونه بارکیږي نمرې مسلمان د الله په کتاب مین نه مسلمان د الله په کلام مین نه دبا د الله سره او د الله د کتاب سره عاشقانه تعلق
عاشقانه تعلق وي یو د منلو تعلقي یو د مینې تعلقي او بل د سولو تعلقي دې کې فرق شته کنه فرق نشته یو د منلو کنه چې سړی څه کوي مني لکه الله منو چې الله شته قرآن منو چې الله را لېږل دی حق کتاب دی دوی مداره چې د مینې تعلق چې لکه الله سره زمونږ مینه ده الله سره مینه ده دا الله د کتاب سره زمونږ مینه ده درې مور پسې لګه وربره ده چې الله پسې مونږ سوځو سوځېدو خبره ده نشي ده سوځېدو خبره ده د سوځېدو خبره د سولو خبره چې د الله د کتاب نه بغیر د الله نه بغیر د مسلمان گزاره نه کیږي گزاره نه کیږي لکه الله رب العزت وی قران کریم کې والذین آمنوا اشد حبا لله والذین آمنوا اشد حبا لله مسلمانان آغوی ایماندار آغوی چې په الله سخت مین وي والذین آمنوا اشد حبا لله او هغه کسان چې الله ایمان لري هغه کسان چې ایمان راوړل دي په قران باندې او هغه کسان چې نبی عليه السلام ایمان لري نو اشد حبا لله د ډیر سخت مایندی په الله باندې سخت ماینلو سختی مینتا او سختی ماینتیا تا زمونږ په کتابونو کې عشق وای عشق آشولا کی چوبر فروغ کہ معشوق ماند باقی جمله سوخت عشق آغا سوی تویل کیگی او آغا لمبی تویل کیگی چې کله دا یو ځای ته وردن نشي نو صرف معشوق پاتې شي باقی ټولو ته تیلې ورته کی باقی هر څه کیږي اوسې باقی هر څه اوسې دا الله رب العزت سره د مؤمن تعلق هغه د سختی مینې پکار دی څه مینې پکار دی سختی مینې پکار دی انتهایی مینه نو چې کله خلق پختو کې او ټپوم د مفهوم دا څه معنی یې نه ده خو وای نه په مینه مړېدل شته نه په مال چې کله مینه څه شوه سخته شوه نو بیا په مړه خو نشته بیا به خامخا وای چې ساقي راواړو یو جام د شرابو راواړو بیا وته بیا وای چې سکا راواړو نو وا اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیها صما وعمیانا چې کم ټیم ورته د الله کتاب بیانول کیږي و اذا ذکروا بآیات ربهم چې کلم ورته د الله کتاب بیانول شي نو دی به وایي چې لږ نور دا به نه وایي چې مړه دی خو بېګا هم ویلی و یاره دا خو وختي مفتی عبدالشکور صاحب هم دا خبره وکړه دا خو بیگان یاد محمد استاد جیم دا خبره کړې و نه دی به وای چې بیا وایا لکه وختي تاسو بیان کې واوریدل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې قران کریم د انبیاء کرامو دعوت ذکر کړی هغه ور سره ویل چې ویلا ثمود اخاهم صالحا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره دار پیغمبر یو آواز دے یو دعوت دے نہ الفاظو کی فرق شتے نہ پٹکو کی فرق شتے صرف قوم بدلی گی پیغمبر بدلی گی آواز اکا یو دے آغا یو دے پدی مڑک نشتا که مولا بدل شم بدکا مسئلہ کی دی سرا زما پا ایمان کی سرا زی زیادت رازی که یو آیات اغه ما ته درز زلزله ویل شي زما ایمان په ترقی کوي زما ایمان په ترقی کوي نو دا ولي چې کله تعلق د مینې شنو بیا مړه خو بیا مړه نشته
اج صرف دا اوریدوی دا مونږ بیګام اوریدل اج صرف ترجمه د سوتولوی دا ترجمه خو مونږ لراځي اج صرف توجیهګانو دا توجیهګان ربطونه مونږ په خوایت کړی بیا دې په قران موړ دی بیا په قران موړ دی او د قران کریم سره چې کله تعلق د مینې راغی نو په نبی علیہ السلام څه شوی دی نازل شوی دی لکه د ټولو نه اولنې په مقدس مکه په انسانانو کې قران چا اوریدل دی او چې څوک دی د نبی علیہ السلام نه پس تر نن وخته پورې نو ټول د چا شاګردان دي د نبی علیہ السلام شکر وباسي د خدای بندګانو چې قران چا وي د چا شاګرد دی نبی علیہ السلام نو څه خبره نه لکه مونږه ټول چې کمنو د پنځپیر شیخ صاحب شاګردان یو امون کله لیدل دی خو مونږ لیدل نه دی خو لکه داغه د شاګردانو سيو شاګردان یو نو دغه شانتی د نبی علیہ السلام د شاګردانو سيو شاګردان یو نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د قیامت پر ورځ دغه کتابونو لیکي چې استاد به شاګردانو لسکي سپارش کوي نو موږ لبوم که خیری سو کی د قران شاګردي زبردست کار دی لکه دا نبی علیہ السلام ګوره خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قران د اوریدو نه مول نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن مسعود ته وی لک قرات وای کنه لګراته سکا نو هغه ورته وی الیک اقرا الیک یونس مونږ خوستانه زده کړل تا نه به ستاته به څنګه وایو لکه نبی علیہ السلام ته مال دومره مزه را کوي چې بلې وای زی اورما ورته مړښت نشته دا محبوب خبرې دي د یار په خبرو څوک مړیږي وای بیا وای یار اعز ذکر نعمان لنا ان ذکره امام شافعی د امام ابو حنیفه په خبرو نه مړیږي وای لګی راته بیا او خیر د استاد دا خبره دومره مزه کوي یار د امام صاحب دا خبره او دا الله په خبرو وسله څنګه موش خو چې تعلق د مینې وي تعلق د چاوي او د سختي مینې وي د چاوي الله دې موږ ته نصیب کړي وي ما به دروغ غنلا خو د جانان مینه رختیا ورنزور یې کړم خبره پونه شوي ګوره دا چې کله کله سړی سیم وي کنه چې په الله باندې مین یم او په الله باندې مین یم مړ یو ورځ به ستی شي که خیری بس بیا به لیوانه ګرځي الله دې موږ په خپل امین کې لیوانی کی لګي الله الله دا الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابن مسعود ته وی تلګوای یا الله خبره کومه محتاجه خبره سوچ کوي د الله هم دا خوخي چې زما دا کتاب زدا خپل کتاب واورم دا الله لم مزه ورګي دا کتاب چې ویل کیږي حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې کله یو بندا د الله دا کتاب تلاوت کوي او قران تلاوت کوي وای نو الله رب العزت وتداس پمینه غوږی خي لکه یو سړی چې ځان لړډمه ساتلی او هغه ورته غزل وای او دوه ته ډیر په شوق سي خي د دین ورته الله پمینه غوږ دی فضل عمل کې روایت شي الله ته شق په شوق باندې غوږ دی یو ورځ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبد الله ابن ابی رضی الله تعالی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ ته وی ابی هغه وی جی حاضر جناب ویلک تلاوت کا هغه وی جی زه تلاوت کوم نبی علیہ السلام توی جبريل راغه ګور وګدا څوک راغه جبريل راغه چې الله رب العزت وی چې دی ابی ته وای چې لک تلاوت کی چې دی ابی ته وای چې لک سو کی تلاوت کی اپ جړا شو ابی ابن کعب رضی الله په جړا شو وی الله سمانی الله سمانی الله زمان نوم د عرش د پاسه غستره نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی الله ستا نوم غستره نوم الله سماک الله ستا نوم غستره چې وبای ته وای چې تلاوت کی الله رب العزت لوم د قران اوریدل مزور اساس پیمانی وای چې لکه من ایمان لرو او د الله رب العزت مینا د نبی علیہ السلام مینا په مونږ باندې د هر سنه اوچتوي اشد حب لله
چې کم کار د هغې خوښ وي نو زمونږ به خوښ وي که خوښ به نه وي یا الله زما دې نو د قرآن د اورېدو نه مړق نشته دا نه ده چې نن موږ ووایو چې قرآن مجید سر ته ورسېدو نو چوټي شوه نه 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 فضائل اعمال کې لیکلي دي وی مکتبی شک انداز نرالا دیکھا مکتبی شک انداز نرالا دیکھا کہ جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی دا خود مینی او انداز دے چې په دې باندې مړخ نشته نہ حسن شغایت دارد نہ سادیرا سو خون پایان نہ حسن شغایت دارد نہ سادیرا سو خون پایان بمیرت تشن مستسقی و دریا ہم چونا باقی دا اللہ رب العزت دا جمال انتہا نشتا او دا سادی دا خبر انتہا نشتا دا دریا پغاڑا بیمار سڑے تگیوی دا اللہ رب العزت کتاب دا اللہ دا منی او سمندر دے چه سم روائی انو استاد اغا ټپه کې راځي و استاد اوسن ګلونه ډیر دي زب کم کم ټوله وما دا الله رب العزت د جمال اندازه ده په دې باندې مړخ نشته نو یو دا خبره د ذهن نه یستل پکار دي چې ګینی نو بس منګه ویسا شیخ صاحب د الله غریق رحمت کی هغه وی دا بنه وای چې مون قرآن ختم کو وی مون کو قرآن نه ختمو مون کو پکې ځان ختمو مون قرآن نه ختمو مون پکې ځان ختمو هغه فرمایل وی دا ختمولو دا ټکی ختم کړي وی دا مو وای چې ما قرآن کریم ختم کوم وی دا سی وای چې مون قرآن کریم سر ته ورسو اوس په بیا شروع مون قرآن کریم سر ته ورسو سر ته ورسو قرآن کریم سر ته ورسید بس یو پر سر ته ورسید که خیری بیا زمونږ عمر د دې دی چې مونږ قرآن کریم سره خپل عمر تیرو بیمارو اوار ته جی خیر دی نن لګ درس کې تخفیف کوي چټیو کوي وای پاگلا مجتبا وی مونږ وایو چې کوم عرض وای چې د قرآن کریم درس په د غلام حبیب روح په پروازو کې او ته وای چې چټی ایمون خدا عرض د خدای نه غواړي دا د قرآن کریم مینه ده د قرآن کریم عشق ته شاپور شیخ دی الله غریق رحمت کی هغه فرمایلو دوبه ته تل ملګرو سره چکر لا نو هغه راته دو درې ورځې پس وای چیرې چې شیخ صاحب ته داسې خپه غونډه کې ښکاري و مې چې خپه نه مخواړو کې می خوږيږي وی راته وی چولې ما چې اسو تاسو کوم چې یو سړی نشئی وی نشئی او هغه درځي 3 سیګریټس کی 3 او بیا وته درځي یو ملاویږي دا د باډو کې نه خوږيږي هغه راته وی مطلب وایا ما ته چې مطلب دار چې زه په شاپور کې درځي 3 ټایم درس کوم یو سحر وختي مصپسي عوامو ته درس کوم بیا طالبانو ته کوم بیا مازیګر بیا طالبانو ته کوم یو سحر کوم یو مازیګر کوم او چې دل تر اغلم نو صرف یو ټیم درس ته ډیرا کې یو ټیم درس ته نو زماړو کې خوږيږي بیا غیر راتوي چې دا سګرانه دا جوړ 3 ټیم کا وکنه موږ به ته کینو وی چې درس 3 ټیم کوي زماړو کې برابر شو بیا ډو کې میټیک شو شیخ القرآن رحم الله تعالی نه چاته پوسو کې چې ته به جنت کې څه غواړې بیا هغه ته چې زه به جنت کیس نه غواړم خو زه به تم چې دا ټول جنتیان راته کېنو چې ستاسو کتاب درس وتاو ټول راته کېنو چې ستاسو کتاب څه وتاو درس دا د قران کریم محبت ته الله دې مونږ ته نصیب بدا چې او پیره نصیب شه کنه بیا سړی چا په قران ګرځي مونږ ته لګوای کنه نه دې ټوپای امیر صاحب دې معروف امیر سے مشهور تبلیغی مقیم دے پریوند کی آغا اللہ پا قرآن دا سی مین کڑے لیوانے لگا دے لکا بالکل پریوند کی مقیم دے خو چکل دا علماء تشکیلو نکی گن دے بلد شیوی دے پنپیر نبکی کم یو پارغ دے آغای وطوی دا
وی ته چې د تشکیل نه واپس راځې نو دلته ما سره ملاويږي ما ته به د قران مجید خلاصای او یا وسره تشکیلو کی د سلويخ تورزو په کال کې چې کم پیدل تشکیل هغه وسره کی ما ته به د سلويخ تورزو کې دا ټول قران خلاص کړ ببل کاری نه یو عالم بګوري چې یاره به دنه ما قران وې دا مینا دا الله رب العزت موږ ته نصیب کی چې کله محبت نصیب شو بیا موږ نه یخنی ګورو نه به ګرمي ګورو نه به تیار ګورو نه به رڼا ګورو بیا موږ را روان یو قران کریم درسله جړای کې هم را روان یو ګرمای کې هم را روان بیا موسمونه په موږ باندې اثر نه کوي الله تعالی دې موږ ته نصیب کی دویمه خبره دا چې قران کریم اورا چې ته پوه شي چې دا قران کریم اوس دن نه ورسید د جبې په لار باندې کته لار د غوګونو په لار باندې کته شو لار او دې ځای کې یو اثر وکړو چې اک ځای اثر وکړو هغه زړه ته ورکوس شو او پزړه کې ځای وکځان لا پزړه کې ځان لا ځای وکړو اوس قران کریم دا ستاد ویني سره ګډ شو اوس په قران کریم ستاد زړه نه د الله چې کوم مقابل لدا بلری کوي او الله به تراولي قران کریم ځان سره بل څوک نه مني خپل مقابل قران نه پریږدي قران کریم نور دی نور او رڼا چې کم ځای تراشي نو هغه ځای تیار نه کی چې قران رڼا کم ځای تراشي نو هغه ځای بیا سنوي تیار نه وي خو قران رڼا کیږي الا نور کیږي الا چې کله د غوګونو د جبه پلاس زړه ته شي ورس زړه ته ورسي دانه چې صرف ترجمه تر عادوي او دانه چې صرف تر غوګونو تر عادوي بلکې دا زړه ته کوش شي دا قران کریم کې الله رب العزت غنو زاینو کې وای علی قلبک لتکون من المنذرین قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك او دارنگی سورت اللہ رب العزت سورت شعراء کی ہوئی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ قرآن کریم سڑتا و رسو دا رڼا دا د زړه رڼا دا او چې کله دا زړه کې رڼا را ولینو دا وړو کې کائنات د انسان چې دا وړو کې بدن نو دا بدن رڼا تشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعاګانو کې ویل اللهم نور قلبي بنورك الذي انزلت به الفرقان اللهم نور قلبي بنورك الذي انزلت به الفرقان یا الله کمرنا چې قرآن لور کړی دا او کمرنا دې قرآن سره را لګلې دا نو په اکی رڼا باندې سما سره رڼا کا او بنورك الذي انزلت به الفرقان قرآن کریم فرقان نے چې کله دې زړه ته ورکوشونو دې تیار او رڼا او پیجنی دې خالق او مخلوق پیجنی دې حق او باطل او پیجنی دې حلال او حرام او پیجنی دې جائز او ناجائز او پیجنی دې بیا کامیابی او ناکامی او پیجنی دې دنیا او آخرت کې فرق او پیجنی چې دنیا کې څومره پاتې کېدلې دومره سوله کار کول دي آخرت لتک دین واغی کې څومره کار کول دي دا رڼا چې کله الله رب العزت ته نصیب کړه لکه حدیث کې راځي فإنه ينظر بنور الله دې د الله پرنا باندې لیدل کوي فإنه ينظر بنور الله بیا بد تعالی رب العزت رڼا نصیب کی دی حد پوری قرآن کریم اوایا او پدی نیت اوایا چې قرآن کریم زمنگا زړه ته ورسی او زما زړه په الله رب العزت رڼا کی چې کله زړه په رڼا شو
نو اندامونه برنا شي بیا بدی په غلطو کې نه استعماليږي بیا بسترګم ستشي رڼا تشي دی با غلطی نه استعماليږي په کم کار چې الله ناراض کیږي دی به بیا ناجایز ته نه ګوري وګونه به بیا ناجایز ناوري خله به بیا ناجایز نه وای او نه بخوري خپې بنا جایز زایتا نزي لاسونه بنا جایز زایتا لاس نه چي نیول با نه کوي بیا بدا انسان چې نو دی رڼا کیوي رڼا کیوي خدا چې کله زړه تلاړ شي ما وې چې د خلی او د غوګونو په لار چې تلاړ شي زړه تلاړ شي یعنی دا د تعویز په لار نزي کله که سړی وای چې دی به زه کم تعویز بکم او زه به اوس کما نو چې اوس کې نو چې تبزي ګردې تبزي مسانی تبزي او چې وی خورنو مې دي تبزي لته بو زړه سم خبره نه پوي زړه ته لار یو غوګ دی یو خله ده پسترګو ته ګوره په غوګي ووره په جبه وایا چې کله قران کریم ډیر وای قران کریم ډیر اوري نو قران به زړه ته کوس شي چې کله زړه ته کوس شو پاندامونو بخکارش چې کله زړه ته شو کوس شو پاندامونو بخکار شي کچا وخت لګولې کنه نو زه ته دریوند حواله و مولانا سعد سے فرمای چې کما خبره سړی ډیره وای نو هغه یقین ته کوزيږي او چې کما یقین ته شي کوز شي نو هغه عمل ترازی پونه شوي زمونږ دا کتابونه وای مفید الطالبین جلد اول کې اذا تکرر الكلام تقرر في القلب اذا تکرر تقرر چې کله سړی بیا بیا خبره کوي نو زړه ته شي کوز شي دې ذکرونو کې وتا سو اوریدلی هر مصپسی سبحان الله الحمدلله الله اکبر سو زلدي درې سو شو سل شو کنه سل پنځه منځونه دي سو شو 500 زله چې 500 زله سړی د الله نوم والی نو دا بدل کې ځای نه کوي صحیح ده کنه یو خدای چې مونږه په جبه وایو او د جبه سره زړه ملګری نه وي نو ټیک ته د جبه ثواب شو خو زړه کې ځای نه کو لکه دا نوم چې وایا لکه دا الله نو مر څنګه الینو پایدې نه خالی نه دی خو ډیره خبردار چې د دې زړه او د جبه یو بل سره سوي تعلقي چې ستا جبه سبحان الله وي چې ستا زړه سبحان الله وي چې ستا خلا الحمدلله وي چې ستا زړه الحمدلله وي چې ستا زړه الله اکبر وي خلا الله اکبر وي چې ستا زړه الله اکبر وي او خواندا کې چې سړی په مطلب هم پويږي او الله خواندا کې چې سړی د دې د حقیقت هم خبري سبحان الله پاک ته الله د شریکانو صدارونه نو تا الله ته سوال کوي چې زما د زړه پاک کله کا صفای کا سوال لګنه دا توبه خدای توبه و د خونه ستړي خونه ما خام پورې سم زما ټیم نه لګا نور تاسو بده کې سکول نه شي چي به د ما خام د مون نرستوس کوي مخکې ونس کې تاسو کوی هغه ترموسونه به خالی کو او د ما خام د مون نرستو خالی کوي او د ته صحیح وق کوي او کنه دم مون پښتنو سره دا ډیر غمی چا ترموس په خالی کول غواړي لکه دال ویل انجره خو زه بار الله بخیر کې خیره اساس یو تاسو کوم چې مونږ وایو سبحان الله الله پاک ته د شریک او دی صدر نه یا وای الحمدلله صفاتونه د الله لره دي یا وای الله اکبر الله ډیر لوی دی تاسو کوم د زمیدارای تاسو الله زمونږ دی ویلو ته محتاج دی لکه چې مونږ وایو چې الله رب العزت پاک ته نو چې مونږ نی ویلو نو الله رب العزت د شریکانو نه پاکېدل نشي اګه مونږ وایو کنه وایو نو څه دی پاک دی صحیح ده کنه مونږ چې وایو ټول صفاتونه د خدای توب الله لري دي نو لکه مونږ نو ویل نو بیا الله لنی
زمونږ د دې ویلو الله ته څه فایده ته دې فایده چاته ده مونږ ته الله رب العزت ته څه فایده حدیث مبارک ته لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل منكم ما زاد في ملكي شيئا ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل منكم ما نقص من ملكي شيئا کستاسو پخوانی ستاسو رستنی دا ټول پیریان او انسانان داسې نیکان شي چې داغه نه بل نیک نوی یعنی داسې به وایي مثال په طور داسې نیکان شي لکه نبی علیہ السلام په شانتي د الله په بادشاہي کې دومره سیواواله نه راځي او کداسې شیطانان شي لکه د شیطان په شانتي داسې نافرمانه شي د الله رب العزت په بادشاہي کې دومره کمې مطلب که نیکی د نوم ځان لده که ګناه د نوم ځان لده الله رب العزت ته څه فایده نشته مونږ چې دا ذکر کوو مونږ چې سبحان الله وایو مونږ چې الحمدلله وایو مونږ چې الله اکبر وایو د دې فایده ماته ده یو د ثوابونو فایده درونو هغه جدا خبره ده یو د ثوابونو فایده ده هغه جدا خبره ده بل ماوي چې د زړه د رڼا کېدو فایده ده ثوابونه چې په خلی وای ملاویږي سبحان الله الحمدلله الله اکبر ایره کای دور ایجاد زمانه چې خشي خزه وي خان لکه په خو دوره خو سره به نیلې څومره خي اجازه سمې خبره لکه کپ معنی نه پويږي نوم پکې ثواب دی صحیح ده کنه کدا د عبد شکور مول سے قسم دا سکلا کا پتو در باندې لګول چې سخت خبره ده ته ګول خو زه د گزاره کوم لکه کدا قران مجید سره په معنی نه پويږي نوم پکې څه دی ثواب دی خو قران مجید یوازې ثواب لنه راغله ته ځان پوهه کوه دا ذکر او اسکار یوازې ثواب لنه دی فضائل اعمال کې حدیث ته فضائل ذکر کې که تعلیم چا کړی وي نو وایوري ان هذه القلوب لا تصدع كما يصدع الحديد دې زړونو باندې زنګ راځي لکه څنګه چې وسپنه زنګ کیږي شته حدیث لکه څنګه چې وسپنه سکیږي زنګ کیږي صحابه وتنا تاسو کو زی معنا کوما وای ریګمال سره وسپنه چې زنګ شنو ریګمال سکو راوالو یې بنای ته ور نږدې کو یو ټس ول سکو ورکو نو دا زړه چې نو د ریګمال سره د خو بنای ته ور نږدې کوله نشو ځان سوځو نبی علیہ السلام او ته پاغي علاجونو کې یو علاج وی چې دا الله ذکر الله څه ذکر اوس په دې زړه نه چې زنګ سانډي کنه دا غي د پاره په ذکر په مطلب باندې ځان پوهه کوي او لګدا کانټیکټ په برابر ہے صحیح ده کنه ثوابونه ځان له خبره ده خپل ته کې د زړه څنګه لري کول ځان له خبره ده او ما وی زړه نورانی کول ځان له خبره ده چې زړه نه څه جوړ شي هغه نورانی شي دا غیر لپاره ضروری ده چې تب سبحان الله ځان پوهه کې په الحمدلله ځان پوهه کې په الله اکبر ځان پوهه کې او چې ستا خله وي چې زړی وموي چې خله وي چې سی وموي زړی وموي دک شانت قران کریم نه ثوابونه قران کریم کې بالا وای په یو ټکی لس نه کوي په یو ټکی لس نه کوي خپل تکي د مریض له علاج کول لیاره دکته مریض ده کنه مریض نه ده دا زړه مریض ده د دې علاج کول دي د دنه غیر لري کول دي شرک لري کول دي محبت د دنیا لري کول دي مال محبت لري کول دي د خپل مخونو محبت لري کول دي ټیک تا د بنگلو محبت لري کول دي د لیډرانو محبت لري کول دي د افسرانو محبت لري کول دي د قبرونو د خزو د جنډو د غرغوټو
دا مینا محبت لري کول دي دا بغیر د قران د اجمال نه لري کیږي نه دا اجمال به وطني وي او پدی بزان سکای پویا کای او دې بر دي خلدا تعلق پر چا سره جوړ کی زړه سره به جوړ کی دا غوګونه چیم اوري نو پزړی لگاوا واپس کوي ما دا نه چې وروي تامبای چې په یو غوګي وره پاک کې وباسي په خوا خلک خو یره چې په کم غوګ به وورېدل نو پاګې به نه استل په بل به استل گزاره به لګه کوله زګه دې مضغوطه به لګلاند په خبره به سوکو سوچو خو سه مضغوطه نه پریدي چې په کم غوګي اورېدل پاک کې وباسي د بلای نه لک سوچو کله خو باندې بل وته بن کا او با سیمه او لک سوچو کا دی خبرې ته سوچو کا د الله دی کتاب ته سوچو کا ځان په پویا کا لفظي ترجمه نشي یادولې ما یادوا یو عالم به یاد کی او طالب بس کی یاد کی من کمزور یو جامعانو یار من به دا ټکی ټکی څنګه یادو خو په مطلب خو ځان پویا کول شي کنه شي پویا لکه چې استاد پښتو وای نو پاره پښتوم ته نه پويږي قرآن مجید کې اوس وختي په بیان کې وي سورۃ قمر سلور آیاتونه ولقد یسرنا الله وی زما د خپل ذات قسمی چې دا قرآن مجید ما آسان کړی دی یا الله خیر وکي یا الله خیر وکي ورپسې ټکې دی عبدالشکور مولانا سپتا سره ډیره نرمي کړي و د نو ویلې هغه اوس هغه سختی ز کومه د په ځای هغه سختی ز د آیات کریمه ته وکې دی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر الله ولقد یسرنا القرآن للذکر الله رب العزت وی زما دی پخپل ذات قسمی لام پقت قد پمازی دا جواب قسمی زما دی پخپل ذات باندې قسمی چې آسان کړه مې دا قرآن مجید د ځان سمولو لپاره لذکر چې سړی ته ځان سمای او نصیحت ته اخلي نو دې لپاره مې ډیر آسان کړه دي ترکیبونه طالبانو لړو چور په خدای یقینو کدا سدا صيغې دي په کې چې طالب چورلی لگا دا څنګه صيغې دي وي ګرانې صيغې دي پکې او ګران ترکیبونه دي او ګرانې د فقه مسلې دي مشکل آیاتونه دي هغه خبره پریدا موږ د ځان سمولو خبره کو الله وی چې یو سړی ته نصیحت اخلي او ځان ته سمای نو ما دا قرآن مجید داګه د پارسه کړه دی آسان کړه دی اوس ور پسې ټکه دی هغه ګران چې جواب مطالبه ده کون کې الله دې او کوي زمنګ نه الله رب العزت وی فهل من مدکر الله ګران دکه الله وشته سوک چې زما د دې کتاب نه نصیحت واخلي او ځان ته سم کی چې دا آیات په کابل ګرام شیخ صاحب رحم الله تعالی وي تکسور بچستر کې بیروت وی یا الله ز عاجز او دا طالبان موږ ستا کتاب ته ردی د پاره ناسو یا الله چې موږ ته نصیحت قبول کو یا الله موږ فقیران ناسو یا الله موږ لدا نصیحت راکاو یا الله موږ ته قبول کړه الله چې الله مطالبه کوي شته څوک چې د دې قران کریم نه نصیحت قبول کی پکاردار چې مونږ وایو او الله مونږ د قران نه نصیحت قبلو مونږ الله د قران نظام سمو مونږ بخپل غم او خادي خپل چې زمونږ سو واسطه الله مونږ بر دې کتاب نه خلاف نکو کاغذ زمونږ سیاست ته کاغذ زمونږ تاڼه دا کاغذ زمونږ کچرای دا کاغذ زمونږ د کیس مسله دا کاغذ زمونږ د غم او د خادای مسله دا یا الله مونږ بستا د شریعت نه خلاف نه دا الله مطالبه کوي فعل من مدکر الله آسان کړی دی خو مونږ له پکار دی چې دا خلو غوږ سترګې دا دې ته متوجي کو شیخ سعدی رحمه الله تعالی قول و ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی ذکر کو وی چشم بندو گوش بندو لب بند
چشم بندو گوش بندو لب ببند تا نیابی سر حق بر من بخن. چشم بندو گوش بندو لب ببند تا نیابی سر حق بر من بخن. وی دیدی سترگو حفاظت اکا غلطی میں استعمالو قرآن تا متوجی کا. ددی غوگونو حفاظت اکا غلطی میں استعمالو قرآن تا سکا متوجی کا. ددی جبی حفاظت اکا د شنڈو حفاظت اکا بندی کا. طول پر طولا قرآن کریم تا متوجی شام تا نیابی سر اکبر من بخن. کستا زړه رڼا نشو مال پدی مخراتو کا بیا بتا ته نور نه نصیب تو محتاج او الله به نه درکې توبه. الله رب العزت نه چې څوک غواړي هغه ولا سکی ورکی. ته به د الله نه الله غواړي تا ته الله نه ملاويږي توبه. ته به د الله نه د الله کتاب غواړي تا ته نه ملاويږي. خو مونږ غوښته نه دی لکه مونږ غوښته نه دی. قرآن کریم تب تر دې پورې وګ دی وای به چې دې ستا دې زړه ته نور بن کې چمکېږي چې دې نور شي بچ ان شاء الله غي ته کوشش بیا به ته مړېږي نه بیا به وای لګنو بیا به وای لګنو. او چې دا کله دې زړه ته ور کوشش زړه رڼا کو اوس په قرآن کریم کې آیات ته اشارتن داغي او معنا ده. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوا. اللہ اللہ شاپور شیخ صاحب رحم اللہ تعالی فرمایل وی دی آیات کریمه کې اشاره ده دې خبره ته چې بادشاہان یو کلی ته وردن نشي راکل روان کی وی چې د الله مینه کمزړه ته وردن نشو نو غزړې په نور چاروان کو. هغه غزړه کې به نور سوکني هغه غزړه کې به سوکی الله هغه کې به الله وی مای چې کله زمونږ زړه رڼا شو اوس په زمونږ نامونه شي رڼا شي زمونږ ماحول بس شي رڼا شي. مونږ چې کم ماحول کیو هغه ماحول بسوي رڼا بوي. مونږ چې کم ځای تزونو زمونږ نه الله څه خوري رڼا به خوري. زمونږ خبرې به درناوي زمونږ عملونه به درناوي زمون کردار به درناوي. خو چې کله قران کریم زمون زړه ته کوشه لکه پر خودل پکار نه دی تر دې پوری داسي چې ستاد خلید د زړه او د ماحول आवाज یو شي. یا الله د خلو او د زړه او د ماحول आवाज شي یو کم شي. الله احد الله چې دا ستا د خلو د زړه او د ماحول اوازي ستا په زړه کې امداوي خله کې داوي چې الله احد او زړه کې امداوي چې الله احد. ستا غمم دا خبره کوي چې الله احد. ستا خادم دا خبره کوي چې الله احد. ستا کالجم دا خبره کوي چې الله احد. ستا یونیورسټیم دا خبره کوي چې الله احد. ستا تانا تحصیل کا چرم دا خبره کوي چې الله احد. ارزای کی یو الله وی یو الله وی. د الله حکم او د پیغمبر علی السلام طریقه وی. د الله حکم د پیغمبر علی السلام دا الله حکم منلو کې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقو کې د کامیابی یقین غیر طریقو کې د ناکامۍ یقین زمونږ په زړونو کې څه شي. نو چې یقین په زړونو کې راشي نو عمل به پیل راځي چې ستاسو دا یقین نه چې لکه د نور دی کې کامیابی نه ده په بل څه کې څه ده زمونږ رسمونه دی پاغي کې کامیابی ده زمونږ رواجونه دی پاغي کې کامیابی ده په پیسو کې کامیابی ده په ډالرو کې کامیابی ده. نو تب بیا د الله په حکم څه کوي چې کله تا ته د الله حکم دال سن درون ښکارا شو او تا ومنل چې زما الله یو دی. نو دا مطلب نه دی چې بس پیدا کون کې یو دی پیدا کون کې یو دی نه زما د مینې ځای زما د یارې ځای زما د تمې ځای. د دې صورت تسوي دې صورت تسوي سورۃ
اخلاص. سورۃ الاخلاص څه مطلب دی؟ چې د هر څه اخلاص او صرف د چا؟ د الله. بس اسانه خبره. سورۃ الاخلاص معنی د هر څه اخلاص، د هر څه اخلاص صرف د چا بشي؟ الله. دا د سورۃ اخلاص مطلب دی. مخکې سورۃ زمر کې تاسو ویلي دي فادعوا الله، سورہ مومن کې وایي فادعوا الله مخلصین له الدین، سورہ زمر کې وایي فاعبد الله مخلصا له الدین. دا الله عبادت وکاو، دا الله نه مدد وغواړه داسې چې صرف د الله، دا الله حکمونه ومانه یوازې، دا الله نه حاجتونه وغواړه یوازې، صرف د الله نه وغواړه. د مینې ځای، د یارې ځای، د تمې ځای صرف څوک دی؟ الله دی. مړه ته د الله شه، څنګه مې وایي ته د چا شه؟ د الله کېدو مطلب نه چې را راشه او جومات کې کېنه او بستر راړه او بار اړه وځما. د الله کېدو مطلب دا دی چې ته په ژوند کې څه کار کوې نو د چا په حکم یې وکړه. ګوره الله رب العزت دا ویلي دي چې ته به واده نه کوې، دا نه دي. الله دا ویلي چې خورمه، الله دا ویلي چې سسکمه، الله دا ویلي چې جامې ماغونده، الله دا ویلي چې کورونه مه جوړوئ. دا ته ما ته قرآن مجید کې وښیه، نه دي. الله رب العزت وایي ډوډۍ اخرى حلاله، اوس کاکو کا خو حلال، جامې واغونده جائز، ناجائز نه. کور جوړ کا په جائزه، په ناجائزه نه. صحیح ده. حکومت جوړ کا خو زما په حکم، حکومت جوړ کا تدیل راغله خو زما په حکم. دا ټول کارونه کوا، تاڼه چلاوا، تحصیل چلاوا، خو زما په حکم، زما د حکم نه خلاف مکوا. الله احد. نو ته د چا شه؟ د الله شه. یعنی مطلب جمعات کې هم د الله منه، اجره کې هم د الله منه، په خاده کې هم د الله منه، په خاده غم کې هم د چا منه؟ د الله منه. په هسپتال کې هم د الله منه، په کالج کې هم د الله منه، په تاڼه تحصیل کې هم د الله منه. د الله نه خلاف مکوا، د انګریز قانون ممنه، د هندوانو رسمونه مکوا، د سیکانو رسمونه مکوا، د انګریزیانو رسمونه مکوا. په کالج او په سکول کې صرف د چاخ رسمونه کوا، د پیغمبر علی السلام طریقې کوا کنه. رسم کای نو د چا رسم وکا؟ پیغمبر علی السلام هغه وکا، دا غینه خپل اړو بل شته نه. صحیح ده کنه. نو چې ته د چا شوي دی ورپسې آیات کې وي الله وي زبستا شم الله الصمد. الله الصمد مطلب دا چې زبسم ستا شم، مړه ستا به ساجتی ځه، خو چې ستا ساجتی نه غبدله زه پوره کم بس ځه. الله الصمد. ستا چې ساجت ته هغه بدله زه څه کمه؟ ساجتونه دې راتلل که په دنیا کې و که په آخرت کې و، بلکې دا الله رب العزت دا نه دی ویلي چې ته څه غواړې زه به هغه درکړم. الله رب العزت وایي زه به ستا احترام وکړم، بس زه پرېږده، دا ما ته پرېږده. اوس یو سړی دی د باچا میلمه شو که نه، چا د باچا، او باچا ورته وایي چې ته څه غواړې وایه چې درکړم دله، او دی ورته وایي یاره زما سپلایش لیدلي دي دسخه چاټه شی دی ټول چا له راوستو؟ سپلو له راوستو. د باچا میلمه شوي سم څه شی وغواړه چې نیستي دي غوسه شي، نو تا شی چا له راوستو؟ سپلو له راوستو. اوس الله رب العزت وایي قرآن مجید کې وایي ومن اراد الاخرة وسعى لها سعیها فاولئک کان سعیهم مشکورا. قرآن دا نه وایي چې دې څه وایي بیا به له زه ورکړم، نه. الله رب العزت وایي د دې د محنت په زه قدر وکړم، بس دا ما ته پرېږدئ، زه وله د خپل شان مطابق څه ورکړم. الله الصمد. بنده ته خپل کارونه چا ته پرېږده؟ الله ته. دا مو وایه چې زما د پټرولو به څه کېږي، زما د سینجای به څه کېږي، او زما چې کمدنو د قرضې به څه کېږي. مړه ته د چا شه؟ نه الله شه. ته بیا ګوره لږه تماشه کوه بیا چې الله یې څنګه کوي. الله الصمد. دا مطلب الله وستا شي. الله الصمد. الله دې د هر بنده په هر وخت کې هر حاجت پوره کوونکې. صحیح ده کنه؟ دا د معرفي مطلب دی. الله الصمد. الله رب العزت ته د هر چا په هر وخت کې هر حاجت پوره کوونکې.
پدې دواړو خبرو کې په عبادت کې او سمدیت کې حاجت پوره کولو کې د الله هیڅوک شریک او صدر نشتا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لم یلد نا الله د ځان په ځای څوک مقرر کړی دی ولم یولد او نا الله د چا په ځای مقرر دی ولم یکن له کفوا احد او نه د الله برابر په دې کائنات کې څوک شته هیڅوک هم د الله برابر نشته ولم یکن له کفوا احد کوشش بکیږي چې دا کوم رڼا درته ملاو شو کوم رڼا چې الله احد دا رڼا درته ملاو شو خلک به کوشش کوي چې دا رڼا مړه کی رڼا سکی کدا یو بدن کې د نوم مړی بلا دشمنان دي که په یو ملک کې د نوم بلا سدي دشمنان دي که یو قوم کې د نوم بلا سدي دشمنان دي که یو جماعت کې د نوم بلا سدي دشمنان دي خلق بدارنا مړی نو تبسکه تدا سوکا چې د رڼا دی مالک ته وای د خپل رڼا فکر دی کاوه خان بس بیغم شاته نه بیا او فوض امری الى الله بدتر رڼا کله کوونی وا او د رڼا دی مالک ته وای دی کاکا ته وګورته نه ما پس شوی نه صحیح ده کنه او چې سپیدر پس شوی ته به تن ترکمه پوره تختی سپی کی خوري سپیډ ده کنه 220 نه زیات ته ته به ترکمه پوره تختی خدا سے وکا چې د سپی مالک ته وای دو ګور کنه او دی هاي لکه شرپای بس ته مالک ته وایا الله تدا سے وایا قل وایا اعوذ برب الفلق ززان ساتم په مالک درنا باندې الفلق صحیح ده کنه فالق الاسبا الفلق سباتم لیکيږي وایا چې ززان ساتم پرنا د په مالک درنا باندې او په تربيت کون کی درنا باندې او په تربيت کون کی د انقلاب باندې د سنا پنا غواړم من شر ما خلق د شر د هر هغه سنا چې الله دی پیدا کړی کا ګناونه دی او کو ګناګار دی کاغه کافر دی که مردار دی خو چې څه شي دی داغه نه غواړم پنا غواړم او امن غواړم خاص کر من شر غاسق اذا وقب د شر د تیارې نه چې کله را خور شي ځکه تیاره کې بیا خلک گزار کوي کنه تیاره کې غلغلام کوي نو که خدای مکه دا قران نه بیانېږي نو تیاره به راځي که به نه راځي زمونږ په دې ملک کې چې لږ وخت مخکې تیارې وي نو ولې وي ځکه چې قران نو قبرونو ته خلک پراتو او دارنګ غمونه خاده ټول دیندوانو دروازونو ډکو د څه د وجه نه د قران څه نه و رڼا رااله نه و خو چې رڼا رااله الله ارس سکړه ختم الله ارس ختم ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د تیارې نه چې کله را خور شي ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پکو اونکو نه په غټو کې چې کوډ یو منتری کوي دا حرام دي کوډ یو منتری کول پچا کول کارسی دا حرام دي تر دې پوری چې خزه په خپل خاون باندې کوډ کوي او تعویز پې کوي چې دا خاون د زما سره مینه ډیره وکي او ما سره دې چې کم دنو د دې د زما تابعدار شي او خبره دې مانی عالمان وې دا تعویز کول حرام دي نو بیا چې کوم جنایت پیژنې نه پاغي تعویذونه کوي او بیا الک پیژنې الک سر باندې سدشي تعویذونه کوي او بیا داولی کی خلق چې عشق میں ناکام حضرات متوجہ ہو او کون کہتا ہے کہ کلام الہی میں اثر نہیں اور نیچے دیے گئے واٹس اپ کو کلک کرو اده بیا وی نیت مې وکړو په دې ازيري وخت په دې ازيري امام پسې دا ازيري امام نه کتيري ترام دی چالکانو باندې دې تعویذونه کوي او د الله کتاب غلط استعمالي د امام وای دا تیری ترام نه هندو دی د الله کتاب دې غلط استعمالي عالمان نه تاسو کا سوق چې په حرام او بسم الله وی کافر شو چې سړی ته پته چې زما مخه ته خنزیر پروت دی خور ته پتر چې دا څه شي دی خنزیر دی او دی ته محتاج نه دی او د بسم الله ویله او عالمان نه تاسو کا وې دې څه شو کافر شو هندو شو هندو کافر د خلک نه پیژني هندو شو
ایمان ختم نکاح ختم. الک سره یارانه په کوم کتاب کې جایز ده؟ تو چې هغه لده د الله کتاب لیکي او کون کہتا ہے کہ کلام الہی میں اثر نہیں او شک میں ناکام حضرات متوجہ ہو او دے پاغي کې اسماء الحسنا لیکي او یا آیاتونه لیکي د عالمانو تاسو کده چرته لاړو دا هندو شو تعویذونه کوډي منتري دا حرام ني اثر ځان له خبره ده اثر خو امتیازو کې و رواچو او ویس کا کستا تند ما تن شونه مال بلوم کې ته امتیاز اس کی امتیاز به تسکیت اثر خو الله رب العزت پکې زکه چول نه چې زما اوستا امتحان دی کاغي کې اثر نه پسم کې اثر وي نو خلک به بیا غلط ولتل وي دا خو چې دوړو کې اثر نو زما ستاسو دی امتحان چې دې سم ولزي که غلط ولزي غلط دم او تعویز دا به نه کوي د دینه وزن ساتي دم او تعویز هغه په صحیح طریقه باندې دي د صحیح عالم نه بکای او مرسل نه دي زمون خلق ارسل تعویزونه کوي بل کار رک شوی د خدای په ملک او زنه به بیا تعویزونو دکانونه کړی دي دا دکانونه خو په کېړو شریعت کې شته نه من شر النفاسات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد او شر د کیناګر نه چې کله کینه شروع کی بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس قران کریم ختمه اخره کې نو قران کریم یو لوی دشمن دی شیطان چې هغه موږ ست نه پریدي قران مجید ته نه پریدي نو د الله درې صفاتونه ذکر کړي او په دې درې تو غوندو باندې دا شیطان ولا یو د الله تربیت ته او بل الله بادشاہت ته او بل الله اولوہیت ته په دې درې صفاتونو باندې قران کې ځان پوهه کا شیطان نه بخلاص شي وایا اعوذ برب الناس ځان ساتما په تربیت کون کې د انسانانو باندې ملک الناس بادشاہ د انسانانو الہ الناس حاجت پورا کون کې د انسانانو من شر الوسواس الخناس د شر د وسوسې چون کی پټراتلون کی نام الذي هغه پلیت یوسوسو فی صدور الناس چې غلط خبره چي په سینو د خلکو کې غلط خیالونه راولي او دا غلط خبره او غلط سوچونه تزړه تا چې نه دا دوه قسمه خلق ته یو پټ مخلوق دی چې پیریان نه ښکاری نه دلته نه انجکشن لګولوي او زړه ته خیالونه راولي او دویم په انسانانو کې د خلک ملګری بدی او ملر کوه د خبرونو نسلو چې دا مولانا سره غپ لګي بس سړی لړ کې خبره واچو او مولانا غپ لګي نو د دې خبره نه بس بیا جوړیږي کنه خبره دا په انسانانو کې مشته منل جنات د پیریانو نه دی والناس او د انسانانو نه بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون طول ملګری مبارک شي الله رب العزت ته موږ له عمل کولو توفیق نصیب کی دعا وکي یا رب لك الحمد كما أنت أهله فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى والمغفرة الله رب العزت ته دا شوه درس چې کم کلونه مهنت شو الله رب العزت ته د وینکو ویل اوریدونکو اوریدل په خپل دربار کې قبول او منظور کی الله رب العزت ته مونږ ټول له پدې باندې د پوهې او د عمل کولو توفیق نصیب کی آینده کې چې کم درس شروع کیږي الله دې ټول محله والو لرا نوجوانانو لا لکانو لا ځوانانو لا ټول له الله رب العزت د ناس ته دا اوریدلو د زده کولو توفیق نصیب کی او قران مجید چې کوم حقیقت ته الله رب العزت ته زموږ زړونو ته کوش کی الله رب العزت ته به موږ صحیح طریقې سره پوهه کی او الله رب العزت ته به موږ له عمل کولو توفیق نصیب کی الله رب العزت ته د ثواب نبی علیہ السلام پورې ټول مسلمانانو ته او د ټول د سند استادانو ته ورسي الله رب العزت نیاز محمد مولوی صاحب والدین ته استادانو ته ورونو خويندو ته ټول ته الله رب العزت ثواب ورسي د درس شرکا چې ملګری الله رضا غي والدین ته دا غي استادانو ته
او دا غیرونو او خویندو ټولو ته الله د دې ثواب ورسوي. الله رب العزت نن چې څوک ملګري حاضر شوي دي د قرآن په مینا د دین په مینا هغه حاضر شوي دي، الله رب العزت هغه ټول په دې ثواب کې شریک کی. الله رب العزت موږ ټول ته د دینه برخه نصیب کی. الله دې زمونږ د مور او د پلار د رونو د خويندو د استادانو د رشتہ دارانو د ټولو مسلمانانو د ټولو دې الله ټول ګناهونه معاف کړي. الله رب العزت ته انده کې موږ د ګناهونو نه وساتي. څوک بیماران وي حاضرینو کې وي غایبینو کې وي، الله رب العزت ټول بیمارانو ته روغ صحت نصیب کړي. څوک به اولاد وي الله رب العزت ته نیک اولاد نصیب کړي. چا نارینه اولاد پکار وي الله دې ته نارینه اولاد نصیب کړي. چا زنانه اولاد پکار وي الله رب العزت ته زنانه اولاد نصیب کړي. الله رب العزت ته د اولاد د پریشانونو، د اولاد د نافرمانونو او د اولاد د دردونو نه مونږ ټول محفوظ کړي. الله دې د ټول اولاد نیکان صالحان کړي. الله رب العزت ته د ټولو د زړه حاجتونو د غیبی خزانونو پوره کړي. چا چې څه شرعي حاجتونه وي او په زړه کې نیولې وي، که حاضر وي که غایب وي، الله سره د ټولو حاجتونه شته دی. الله رب العزت د هغې شرعي حاجتونه ټول پوره کړي. الله رب العزت ټول قیدیان په خوشحالو باندې راولي. چا څه مشکلات دي کاروباري مالی دارنګې دشمنی وي بغض او حسد وي، الله دې په مینا محبت په دوستۍ باندې بدل کړي. الله رب العزت زمونږ په دې ملک کې هم امن راولي، زمونږ کورونو کې هم الله دې زمونږ په کلو علاقو کې امن راولي. الله رب العزت د مسلمانانو اسلامی زندگی د نبی علیہ السلام د طرز ژوند نصیب کړي. الله رب العزت موږ د اغیارو د طریقو نه د اغیارو د قانونونو نو ساتي. الله دې زمونږ هر عمل د خپل دین او د خپل شریعت مطابق کړي. الله دې موږ دین زده کوونکي، قرآن زده کوونکي، ایمان زده کوونکي جوړ کړي. الله رب العزت زمونږ طاقتونه، مالونه، دولتونه ټول په دین باندې استعمال کړي. الله دې په دنیا کې امن راولي. الله دې د حرمین شریفین حفاظت وکړي. الله دې د اسلامي وطنونو حفاظت وکړي. الله دې اسلامي وطنونو اتفاق او اتحاد نصیب کړي. الله رب العزت دې اسلام زموږ د اسلام لپاره استعمال کړي. الله دې د کفر او د کافر او د غیرونو محفوظ کړي. الله رب العزت زموږ د ټولو نه رضا شي. الله دې زموږ د ټولو نه رضا شي. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.